تکبر څه ته وایي؟ د تکبر څه معنی ده، څه تعریف دی او تکبر کومه ګناه ده، په دې ټاپک باندې یو څو خبرې کوو. تکبر دې ته نه وایي چې انسان اعلی او ښایسته لباس کپړې ښایسته پیزار واچوي، دا تکبر شو نه، دا صفایي ده، دا خو د ایمان حصه ده. صحیح مسلم کتاب الایمان کې حدیث ته ان الله جمیل یحب الجمال، الله جل جلاله په خپلم جمیل دی، ښایسته دی او جمال خوښوي. نو تکبر څه ته ویلی شي او تکبر کومه ګناه ده؟ تکبر تعریف او معنی دا ده چې الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر وایي د حق نه انکار کول او خلکو ته سپک کتلو ته تکبر ویلی شي. د خپل مال او د جیدات په وجه باندې خلکو ته، خپل ماتحتو ته سپک کتل، د خپل خاندان او د نسب په وجه باندې نور خلکو ته کته او سپک کتل، او د خپل علم په وجه باندې نور ماتحتو ته سپک کتلو ته تکبر ویلی شي. تکبر دا کبیره ګناه ده. امام زهبي په الکبائر کې، علامه ابن حجر عسقلاني په الزواجر کې تکبر په ګناه کبیرو کې شمارلې ده. دا ګناه کبیره ده. د تکبر ډیر بد انجام دی، دا د شیطان عمل دی. د تکبر اولنې بنیاد دا شیطان خوده دی چې کله الله جل جلاله آدم علیه السلام ته د سجدې حکم وکړو د ټولو فرشتو ته سره د شیطان نه، نو شیطان تکبر کوي چې انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. دا تکبر وکړو چې زه د آدم علیه السلام نه غوره یم، نعوذ بالله. نو تاسو ټولو ته پته ده چې الله جل جلاله د دې تکبر په وجه د دې شیطان سره کم عمل وکړو، ته جنت نه کوز کو، تر قیامت پورې پاغه باندې لعنت جاری کو. په قران کریم کې ذکر دی دا واقعا. ګورئ مجمع الزوائد کې امام حیثمی رحم الله دا حدیث را نقل کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من کبر، چې انسان په زړه کې د اوري د دانې برابر تکبر موجودي، نو د دغه انسان بدله بسي خدای پاک په دومره په قهر باندې چې کبه الله لوجهه فی النار، خدای پاک به دغه انسان پړ مخې جهنم ته گزار کړي د تکبر په وجه باندې. تکبر د الله جل جلاله صفت ته لوی، د الله جل جلاله سره خایي، د الله جل جلاله نه لور بل څوک د لوی حقدار نشته دی. الله جل جلاله قرآن کې فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا، پزمکه باندې په تکبر سره مګرځه، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ته په خپل قدمونو باندې د ازمکه نشي سیرلې او ته په لویوالي کې په وګدوالي کې غرونو ته نشي رسیدې. نو بیا تکبر د کومې وجه کې؟ تکبر په څه باندې کې؟ لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته یو څو نصیحتونه کړي دي قرآن کریم کې، هغه ذکر دي. یو نصیحت پکې دا دی چې ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي فی الارض مرحا، ای بچوړیا پزمکه باندې په تکبر سره مګرځه او د تکبر د وجه نه د چانه مخ ماړه. دا تکبر انسان تکبر په څه وجه کوي؟ انسان تکبر په دې باندې کوي چې زما لباس ښایسته دی، دغه لباس په د مرګ نه وروسته په څه باندې بدلیږي؟ په کفن باندې. د تکبر په دې وجه کوي چې زما سورلی ښایسته ده، زما ګاډی ښایسته دی، دغه سورلی په څه باندې بدلیږي؟ د مرګ نه وروسته د جنازې په کټ باندې. د تکبر په دې خبره کوي چې زما بلډینګ زما کور ښایسته دی، دا په څه باندې بدلیږي؟ د مرګ نه وروسته په قبر باندې. نو انسان له تکبر نه دی کول پکار. تکبر ګناه کبیره ده. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول مسلمانان د تکبر دغه ګناه کبیره نه وساتي.